په جهنم کې 4 کسان داسې ستا چې دا نور جهنميان به چې په عذاب دا څه حال دی یار. په جهنم کې 4 کسان داسې ستا په هغه کې به دا نور جهنميان چې په عذاب دا څه غم دی، دا څه حال دی، دا چی دی، ولې دونه لوی مشکل دی، دا څه پیښه ده. پیغمبر مبارک فرمایي په هغو کې یو سړی هغه دی چې دی قرضداره مړ شي، په وس یې پوره وه چې دا قرضه یې ورکړی نه یې ورکوله، غله شته په دې ښار کې، په حج په عمره او په تبلیغ یې ځان خلاص کړی دی. پورونه وکړي، قرضه واخلي، خلکو ته ټیمونه ورکړي، کرار لاړ شي په تبلیغ کې وغورځي. ولې سړی که ولا د الله په لاره کې تللی ما که مولانا الیاس رحمه الله به په قبر کې به دعاوې درته کوي. ما دا سلسله د دې دپاره نه وه شروع کړې، درواغ به نه وایست، چم به نه کوې، دوکه به نه کوې. تا ما ته چک را کړی و، تا په پلاني تاریخ دا کلیرېږي، کومه دی چې کلیر شو؟ تا ما ته ویلو دا پیسې راکړه، زه مجبوره یم ما تا ته روپۍ درکړې، مال کلې راکړې، تا په پلاني تاریخ درکوم، زه چې کور ته درغلم موبایل دې بند چې کور درلم، مال چیرې ولا هغه په چله کې تللی دی، په 4 میاشتې کې تللی دی. ولې خیر دی؟ دې تبلیغ وایي، دې ته اسلام وایي. د الله رسول شهید خو نو ډېره غټه مرتبه لري، لویه مرتبه. وایي د شهید هر ګناه الله ورمعافوي الا الدین، الله پاک قرضه نه ورمعافوي، نه ورمعافوي. ته تبلیغ کې تللی دا خالد یو تبلیغ کیسه درته کوم، دا خلک په ډېر ډېرو بانو باندې کارونه کوي.